أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام أتم سپارہ آیات نمبر 141 وهو الذي او الله غزات انشأ چې پیدا کړی دي جنات باغونه جنتونه معروشات پورته کړی شوي داسې جنتونه او داسې باغونه الله پیدا کړی دي چې هغه پورته کړل شوي غیر معروشات او هغه باغونه الله پیدا کړی دي په جنت کې یعنی جنت ویل شي په خپل باغ ته یعنی داسې باغونه داسې جنتونه الله پیدا کړي چې غیر مغروشات چې هغه نه دي برختونکي نو یو قسمه باغونه داسې دي چې هغه پورته ختلي وي په سپرونو باندې پراتی لکه کریله شو مثال په تور انګور شو نو دا سپر وغیره یا بل بوټي ته خیږي نو دا هغه بوټي د داسې بوټو جنتونه به جدایي چې هغه صرف بل بوټي ته یا سپرونو وغیره ته خیږي په بره باندې خیږي د بل په صحاره باندې ولاړ وي او دیگر پرور ته وته وي د بل په صحاره باندې چې ولاړي نو انګور وغیره دغه شان باغونه به وي او د کجورو او د انارو دغه باغونه به وي دینه مخکې الله جل جلاله د کافرانو او قباحتونه د مشرکانو ذکر کړل چې حلال زناورو هغه په ځان باندې حرام کړو اوس دلته الله جل شانه خپل نعمتونه ذکر کوي او وروسته بیا د هغه چې کوم سارودی په ځان باندې حرام کړي نو الله جل جلاله دې ملامت کوي چې تاسو په کوم دلیل سره سارو په ځان باندې حرام کړي نو هو الذي الله غزاد انشأ چې پیدا کړی دي جنات داسې باغونه معروشات چې بره ختون کړي په سفرونو باندې وغیر معروشات او هغه باغونه پیدا کړي چې هغه نه دي بره ختون کې په سفرونو باندې نو چې کوم په سفرونو باندې بره ختون کې نه دي نو هغه کوم دي والنخل هغه کجوري د کجورو باغونه وي والزرع او فصلونه مختلف پوي اکلوه نو میوه د هغه اکلوه مختلف پوي اکلوه والزيتون او د زيتون باغونه وي د خونو والرمان او رومان د انار ته ویل شي د انارو باغونه وي متشابها دا به یو شان دی په شکل کې وغیر متشابه او جدا به په خوان کې
نو بعضې میوې د یو بل سره مشابه وي، یو بل سره لګي، یو شانتي وي، خو خوند د ټولو جدا جدا وي. لکه نارنج او مالټا، نو دا په رنګ یو شانتي دي خو خوندونه جدا جدا دي. نو داسې میوې به چې هغه به تا ته ښکاري چې دا خو یو شانتي میوې دي خو خوند به جدا جدا وي. وغیر متشابه، او جدا جدا به وي په خوند کې. کلو خورئ من ثمره، د هغه د میوو نه، د دغې میوو نه خورئ الله وي. اذا اثمره، هر کله چې میوه ونیسي. نو دې کې دې طرف ته اشاره ده چې کلو من ثمره، خورئ د هغه د میوو نه. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د الله پاک جل شانه په خپله د میوو ته ضرورت نشته دی، بلکې د دې انسانانو د خوراک لپاره الله پیدا کړي دي. اذا اثمره، هر کله چې میوه ونیسي. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د ونه کې خپله میوه نشته دی، بلکې الله یې په خپل قدرت سره دغه میوه راوکاږي. او د انسانانو په وس کې نه ده چې د میوهدارې ونې نه دی په خپله باندې میوه راوکاږي، خو الله وغواړي نو د دغې میوهدارې ونې نه الله میوه راوکاږي. وآتو، تاسو ورکئ حقه، د دې حق یوم حصاده، په وخت کټ کولو د هغې. کم وخت چې فصل کټ کیږي نو د هغې نه وروستو به تاسو د دې هغه زکات، د دې عشر دا به ورکوئ. نو د دې نه بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد نفلي صدقات دي، چې کومې میوې وشوې نو غریبانانو مسکینانو له دې ورکئ. کم فصل وشو نو غریبانانو مسکینانو له دې ورکئ. نو په دې کې اختلاف دی د مفسرینو. بعضې مفسرین وایي چې د دې نه مراد نفلي صدقات دي، چې نفلي صدقې ورکئ. او هغې دلیل دا ګرځي چې دا ځکه د دې نه عشر ځکه نه دی مرادو چې دا آیات چې دا صورت چې کوم دی دا مکي دی، او د زکات حکم دا چې کوم دی په مدینه منوره کې راغلی، د هجرت نه 2 کاله وروستو راغلی دی. نو د دې وجې نه د دې آیات مطلب دا شو تاسو نفلي صدقې ورکئ. او بعضې مفسرین وایي چې نه، د دې نه مراد عشر دی، چې عشر ورکئ. وی ځکه چې اگر چې دا صورت چې کوم دی مکی دی، خو دا آیات پکې مدني دی. او یا دا معنا چې د زکات حکم دا چې کوم دی په مکه مکرمه کې راغلی و، خو تفصیل بیا په مدینه منوره کې، مقدار بیا په مدینه منوره کې دوباره نازل شو چې دوره مقدار به چې کوم دی ورکئ. نو به هر حال عشر ته چې کوم دی مراد کېدلی شي. وآتو، تاسو ورکئ حقه، د دې میوو حق، یوم حصاده، په وخت کټ کولو د هغې، د هغې د کټ کولو په وخت. نو یوم حصاده کې دې طرف ته اشاره ده کو کم فصل دا د مالک په لاس باندې راغی نو عشر پکې واجب دی، عشر پکې واجب دی. یا به لسمه ورکي یا به شلمه ورکي. کوم څیز چې د ځمکې نه وشو نو په دې کې به یا لسمه وي یا به شلمه وي. لسمه په هغه صورت کې چې د ده پې د اوبخورو خرچه نه وي راغلي، په باران سره شوي وي. او شلمه په هغه صورت کې چې د پې د اوبخور خرچه کړي وي، ټیبل وغیره پې وي، د هغې نه اوبه کړي. نو اوس په تماکو کې یو مسله ده، خلک بعضې اکثر خلکو بلکې بعضې نه اکثر خلک په تماکو کې 40 ورکوي، هغې د پیسو حساب کوي. نو تماکو خو د ځمکې نه شوي، دا عامه خبره ده. کوم شی چې د ځمکې نه وشو نو په دې کې عشر دی، هر فصل چې وي، خو دا د ځمکې نه وشو نو دې کې بیا عشر دی. نو که د هغې دانه مقصد وي دانه، نو په دانه کې عشر دی، په بوسو کې نشته. لکه مثال په طور غنم مونږ کرو، جوار غنم، نو د هغې زمونږ دانه مقصد وي، ټانټا ته مقصد نه وي، دانه مقصد وي، نو په دانه کې دی. او چې د کوم څیز دانه مقصد نه وي نو د هغې بیا په هغه ډکي کې چې کوم دی عشر دی، لکه مالوچ وغیره. نو کوم شی چې د ځمکې نه وشو په هغې کې عشر دی، لسمه ده پکې یا پکې شلمه ده. نو په تماکو کې خلک 40 زکات ورکي، دا غلطه خبره ده. په تماکو کې شلمه به ورکي، ځکه عام طور خلک اوبخوري کوي، نو تماکو کې به دې شلمه ورکي، شلمه روپۍ به ورکي. 100,000 روپۍ د یو کس وشولې نو دې به دې 1,000 روپۍ ورکي. 100 لکۍ وشولې نو 1 لاک پتې ورکي، شلمه ده پکې. هو که دا فصل د دې مالک په لاس باندې راغی نو عشر پکې شته دی. یوم حصاده کې دې طرف ته اشاره ده. که د مالک په لاس باندې دا فصل راغی نو په ده باندې عشر شته دی. که دا فصل هلاک شو نو بیا عشر ختم شو، بیا عشر نشته دی. مثال د سړي ټول تماکو وسوځېدو، عشر پې نشته دی. دغه رنګ یو سړي غنمو ته چاور ورته کړو، هغه وسوځېده، په لاس باندې رانلو، نو عشر پکې هم ختم شو. یوم حصاده
په وخت کټکولو د هغې په وخت ریبلو د هغې ولا تسرفو تاسو اسراف مه کوئ انه بېشکه هغه یعنی الله لا يحب المسرفین محبت نه کوي د اسراف کوونکو سره ومن الانعام او الله پیدا کړي دي د څاروونه حمولتن بار وړونکي چې کوم بار وړي اوښو خر کچر اس دا الله پیدا کړي دي وفرشن او چیت زناور هم پیدا کړي دي چیت زناور فرش دا چیت ورته په دې فرش ورته په دې وجه ویلي دي چې دا ځمکې ته نږدې بیزا دغه ګډه وغیره دا چیت زناور هم الله پیدا کړي دي کولو الله وی خورئ مما د هغې څه نه رزقهم الله چې الله رزق درکړی دی تاسو ته ولا تتبعو او تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بېشکه دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی څنګه چې د مشرکانو د شیطان د قدمونو تابعداري کوله شیطان به ورته دا خبره وکړه دا سیز حلال دی دا حرام دی به ومنله وي داسې مه کوئ الله چې کوم څه ستاسو دپاره حلال کړی دی هغه خورئ هغه حلال ګڼئ هم او خورئ هم ثمانیت ازواج حلال زناور کوم دي پیدا کړي دي الله ثمانیت اته ازواجن جوړې اته جوړې الله دا چې کوم دی پیدا کړي دي یو پکې چې کوم دی دغه دی ګډه ګډ او ګډه بیزا او پیسو او غوا او غویې سنډا او میخه نو دا اته زناور شو جوړې څلور شوې خو اته زناور شو نه بیزا او پیسکورې لکه بیزا او پیسو او ګډو او ګډه او ورپسې غوا او غویې او اوښه اوښه او دا میخه چې کوم ده دا د غوا جنس دی دا د غوا د جنس سره حساب کړی ده نو دا اته شو نو دا اته الله پیدا کړي دي ثمانیت ازواجن الله پیدا کړي دي اته جوړې یعنی نر او دغه څلور جوړې راځي خو نر او ماده دواړه حساب کړي دي اته الله پیدا کړي دي من الضأن د ګډونه من الضأن د ګډونه اثنین دوه قسمه نر او ماده ومن المعز او د بیزونه اثنین دوه قسمه هغه کې هم نر او ماده یعنی بسکوره او بیزا قل اوه وته ای پاک حبیبا الذکرین آیا دا دو نران حرام کړي دي الله دا مشرکانو باندې الله پاک جل جلاله هغه غلی کوي چې تاسو مه ته کوم سيزونه تاسو چې دغه په رحم کې په بچیدانه کې کم نر بچی دی نو کو دا ژوندې پیدا شو نو دا به صرف د نارینهو دپاره حلالي د زنانو دپاره به حلالو نه وي او کنه ماده پیدا شو ماده بچی دی مړ پیدا شو نو مړ بیا هم د نارینهو دپاره حلال دی هم د زنانو دپاره حلال دا خبرې دي ځان خود ساخته خبرې جوړې کړې وي یا دا چې کوم به د بت دپاره وقف کو نو هغې به سورلي هم دي حرامه ګڼله نو الله وایي چې دا تاسو په کوم دلیل سره دا خبرې دغه کړي دي جوړې کړي دي ځان نو دلته په دې غلي کوي دلیل عقلي الله دې ته مهته کوي چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا الله تاسو چې وایي چې دا پلان کې حرام دی ډینګي حرام دی نو په کوم دلیل سره وایي قل اوه د ای پاک حبیبا الذکرین آیا دا دو نران حرم الله حرام کړي دي دو نران کم دو نرانو پیسو او ګډ دا الله حرام کړي دي امل انثیین یې دا دو ماده حرام کړي دي دو ماده کمی ماده ګډه او بیزا دا الله حرام کړي دي د دې مشرکانو نه تاسو کا چې دا الله حرام کړي دي ام مشتملت یا هغه بچی چې مشتمل وي یا هغه چې مشتمل دي علیه په هغه باندې ارحام الانثیین رحمونه د بچو د میندو هغه چې د میندو په ګیډو کې دي نو هغه الله حرام کړي دي نو کو تاسو وایئ چې نران الله حرام کړي دي یعنی د حرمت لپاره سبب چې دی دا نروالی دی دا نروالی دی نو کو نران الله حرام کړي وي نو بیا ټول نران مه خورئ بیا ټول نرانو مه خورئ او که مادې الله حرام کړي وي نو بیا ټولې مادې مه خورئ او کنه دواړه الله حرام کړي وي کوم شی چې د مور د خېټې نه پیدا دی هغه الله حرام کړي دي نو که دواړه الله حرام کړي نو بیا دواړه مه خورئ بیا یو مه خورئ نو درې واړه صورتونه ته الله ذکر کړل کو دا الله حرام کړي نو بیا تاسو پکې په کوم دلیل سره دا خبره کوئ چې بعضې حلال دي او بعضې حرام دي
یا خدا چې ناران نو ټول ناران مخورئ کو مادي ټول مادي مخورئ او تاسو وایي کم د مور د خېټې نه پیدا وي نو دغه بیا دواړه راغلل مطلق خبره ده نو ټول مخورئ بیا نو تاسو خو څه نه کوئ نه ټول ناران په ځان مو حرام کړي دي او نه مو ټول مادي په ځان حرام کړي دي او نه مو دواړه خو په خپل تاسو څه دلیل نشته دی نبئونی دا ولا دلیل عقلی دی ها دا لومبه دلیل عقلی په عقل سره دی پړکړه عقلی دلیل ولا الله ورکړو دویم نقلی دلیل دی نبئونی الله وی ما ته خبر راکې بعلم په دلیل سره په سند سره ان کنتم صادقین کو چرتا تاسو رښتونی په خپل خبره کې مشرکین دوی کو چرتا تاسو په ځان باندې چې کوم دی باز زناور حرام کړی دي د بازو مسورلی حرام کړی دا بازو په خزو باندې حرام کړی دي او بازو په سړو باندې حرام کړی دي نو دا تاسو په کوم دلیل سره سبب یې څه دی د حرمت سبب څه دی په کوم حرمت سره کو نارینه والی سبب وي د حرمتو نو بیا ټول نارینه زناور مخوري او کنا مادوالی زنانه والی دا سبب وي د حرمتو نو بیا ټول زناور مخوري او کو دواړي نو بیا ټول مخوري نو بعضې خوري بعضې نه خوري څه دلیل سره نشته دی نو الله ينبئوني ما د خبر راکې بعلم په دلیل سره څه دلیل سره شته په دې باندې نشته سره ان کنتم صادقین الله وی کو تاسو په خپل خبره کې رښتونی ومن الابن او الله پیدا کړی دي من الابل د اوخانونه اثنين دو قسمه د اوخانونه پیدا کړی اوخ او اوخه ومن البقر او دو قسمه ومن البقر او د غواګانو نه اثنين دو قسمه الله پیدا کړی دي غوی او غوا قل او یا وته پاک حبیبا الذکرین آیا دا دواړه نارینا یعنی غوی او اوخ حرم الله حرام کړی دي عمل انثیین یی ماده یعنی اوخه او غوا دا الله حرام کړی دي اما اشتملت یا هغه چې مشتمل دی علیه باغی باندې ارحام الانثیین رحمونه یعنی بچیدانه د دې دواړو د اوخي په بچیدانه کې کم سیز دی او د غرنګ د غوا په بچیدانه کې په خېټه کې کم سیز دی دا الله حرام کړی یعنی کم بچی چې په خېټه کې دا الله حرام کړی دی نو کو دا الله حرام کړی وي نو باغی باندې څه دلیل اوخه ان کنتم دا دلیل وحی دی ام کنتم یا تاسو شهداء حاضر وای اذ وصواکم په هغه وخت کې چې حکم کړی دی تاسو ته الله تعالی بهذا په دې خبرې سره یا دا خبره کو تاسو دا نور څه دلیل ني نو تاسو ته الله ویلی چې دا مخورئ تاسو په هغه ټایم کې حاضر وای چې په کوم ټایم کې الله د حرمت او د حلت حکمونه کول نو په هغه ټایم کې تاسو ته حاضر وای چې تاسو ته الله ویلی دی چې دا د شیز حرام دی ام کنتم شهدا آیا یا تاسو وای حاضر اذ وصواکم په هغه وخت چې حکم کړی تاسو ته الله تعالی بهذا په دې شیزونو سره فمن اظلم نو الله فرمایي دې سره یو قسم دلیل نشته په ټولو طریقو سره الله دې پړکړل فمن اظلم نو الله فرمایي فمن اظلم پس څوک زیات ظالم دی ممن د هغه چانه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ دا ټول خبرې الله وی په ما باندې دروغ تړلې دي نو ته الله ویلي دي او نه دي سره دلیل نقلی شته نه سره عقلی شته هیڅ قسمه دلیل وسره نشته دی دا ټول په ما باندې دروغ ویل دي فمن اظلم الذي سوق زیات ظالم دی ممن د هغه چانه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ د څه دپاره ليضل الناس دپاره دی چې دی ګمراه کی خلق لرا بغیر علم بغیر د دلیل نه اس قسم دلیل وسره نشته صرف خلق گمراه کی ان الله بیشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی قوم د ظالمانو ته وهو الذي او الله غزاد انشاء چې پیدا کړی دي جنات باغونه معروشات برختون کی پورته کړی شوي وغیر معروشات یا برختون کی سفرونو ته وغیر معروشات او نه برختون کی سفرونو ته د پیدا کړی دي والنخل د کجورنا والزرع او
فصلونه مختلفا مختلف اکلوه چې خوراک د هغې یا میوې د هغې والزیتون او زیتون هم پیدا کړي خونو والرمان او رومان یعنی انار هم پیدا کړي د انارو باغونه هم پیدا کړي متشابها چې یو شان وي په شکل کې وغیر متشابه او جدا جدا وي په خوند کې کولو الله وی خورئ من ثمره د دې د میوونه اذا اثمر هر کله چې دا میوې پخې شي اذا اثمر هر کله چې دا میوې ونیسي وآتوا تاسو ورکوئ حقه د دې میوو د دې فصلونو حق یوم حصاده په وخت کټ کولو د دې په وخت ریبلو د دې ولا تسرفوا تاسو اسراف مکوئ انه بشک الله تعالی لا يحب المسرفين محبت نگی د اسراف کوونکو سره ولا تسرفوا دینه مراد دا دی چې د بوتانو په نوم باندې مخرج کوي دا هم اسراف ته د بوتانو په نوم باندې به نه خرج کوي بلکې د الله په نوم باندې به خرج کوي ومن الانعام او الله پیدا کړی دي د سارونه حمولتن بار وړونکي وفرشن او چت کدوالا کلو خورئ مما د هغه د هغه سنا رزقکم الله چې رزق درکړی تاسو ته الله ولا تتبعوا تاسو تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم تاسو د پاره عدو مبین ښکار دشمن دی ثمانیه ازواج الله پیدا کړی دي اته ازواج خزي او نر او ماده یعنی جوړې من الضأن اثنين د ګډونه اثنين دو قسمه یعنی نر او ماده ومن المعز او د بيزونه اثنين دو قسمه قل او ودا ای پاک حبیب ذکرین آیا دا دو نران حرم الله حرام کړی دي عمل انثیین یا دا دو ماده الله حرام کړی دي ام اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې مشتمل دي به هغه باندې رحمونه یعنی بچیدانې د میندو هغه الله حرام کړی دي نبئونی ما ته خبر راکې بعلم په دلیل سره په سند سره ان کنتم صادقین کو چې تاسو رښتونی یې په دې خپل خبره کې ومن الابل اثنين او الله پیدا کړی دي من الابل د وخاننا اثنين دو قسمه ومن البقر او د غواګاننا اثنين دو قسمه قل او ودا ای پاک حبیبا ذکرین آیا دا دوا نارینا د دو نران حرم الله حرام کړی دي عمل انثیین یې دا دو ماده حرام کړی دي دو نران نه مراد اوخ او غوا ده اوخ او غوی دي او د مادونه انثیین غوی او غوا او اوخ ده اما اشتملت یا هغه چې مشتمل وي علیه په هغه باندې ارحام الانثیین بچیدانې د دې دواړو نسوک مراد دي اوخه او غوا دی وجدانو کې جسم دین د الله حرام کړی دي نو کې خو بیا ټول رالو ام کنتم شهدا یا وای تاسو موجود اذ وصاکم په هغه وخت چې الله حکم کړی دی تاسو ته به هاذا په دې سيزونو په حرام والی باندې فمن اظلموا پسوک زیات ظالم دی ممن د هغه جانه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ ليضل الناس د پاره دې چې دی گمراهي خلق بغیر علم بغیر د دلیل نه بغیر د سند نه ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نگی قوم د ظالمانو ته وهو الذي الله غزات انشاء چې پیدا کړی دي جنات معروشات برختون کی باغونه برختون کی جنتونه وغیر معروشات او نه برختون کی والنخل او کجوري والزرع او فصلنا مختلف اکلوه خوراک د هغه میوه اکلوه میوه د هغه والزیتون او زیتون یعنی خونو والرمان او انار متشابها یو شان دی په شکل کې و غیر متشابه او جدا جدا دی په خون کې کلو خورئ من ثمره د دې د میوونه اذا اثمر هر کله چې میوه اونیسی وآتوا تاسو ورکوي حقه د دې حق یوم حصاده په وخت کټ کولو د دې ولا تسرفوا د اسراف نه کوي انه بشک الله تعالی لا يحب المسرفين محبت نه کې د اسراف کوونکو سره ومن الانعام والله پیدا کړی سارون حمولتن بارون کی و فرشن او چت کدوالا کلو خورئ مما د هغه سنا رزقكم الله چې الله رزق درکړل تاسو ته ولا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبین بشک هغه تاسو د لپاره ښکاره دشمن دی
ثمانیت ازواج الله پیدا کړی دی ته جوړې من الضأن اثنين من الضأن اثنين د ګډو نه اثنين دو قسمه ومن المعز اثنين او د بيزون دو قسمه قل اذكرين او ایو د ای پاک حبیبا آیا دا دواړه نران حرم الله حرام کړی دي امل انثیین یا دا دواړه مادي الله حرام کړی دي ام اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه حرام کړی دي چې مشتمل دي په دې باندې ارحام الانثیین بچیدانې د دې دواړو یعنی د بیزی او د ګډې نبئونی ما د خبر راکې بعلم په دلیل سره ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل خبره کې رښتونی ومن الابل اثنين او الله پیدا کړی د اوخانو نه دوه قسمه ومن البقر اثنين او د غواګانو نه دوه قسمه پیدا کړی دي قل او ای ودا ای پاک حبیبا اذکرین آیا دا دوه نران حرم الله حرام کړی دي اوخ او غوی عمل انثیین دواړه ماده الله حرام کړی دي ام مشتملت یا هغه حرام کړی دي چې مشتمل دي علیه باغی باندې ارحام الانثیین بچیدانې د دې دواړو ام کنتم شهداء یا ویتا یا وای تاسو شهداء حاضر اذ وصاکم په هغه وخت کې چې حکم کړی تاسو ته الله تعالی بهذا په دې سيزونو په حرمت سره فمن اظلم بسوک زیاد ظالم دی ممن د هغه شانه افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ ليضل الناس د پاره دې چې دی گمراهي خلق لرا بغیر علم بغیر د دلیل نه ان الله بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نگی قوم د ظالمانو ته سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك